بشان زلیگی طول جہان بدنازیگی پنچپیریان کو وہابیان دی دیوبندیان تر طول یریگی زمو شیخ اسپندیار بامنی. ترمو ناظرین و سامعین در ربیع النور شریف میاشت شروع دا. ہر طرف تا عاشقان رسول در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دراتلو پا سلسلہ کے د جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم د پروگرامونو انعقاد خپا زور او شور سره کوي. ځکه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کله دنیا ته تشریف اوری او فرمایلا نو په دنیا کې تمام ممکناتو د خوشاله اظهار کولو. صرف یو شیطان ملعون د رسول الله علیہ السلام دنیا ته پراتلو باندې د خفګان اظهار کړو او جړلیو. حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه دریم جلد کې صاحب فرمائی چې شیطان په څلورو موقعو باندې په چغو باندې جړلی. کله چې د رب ذوالجلال په دربار کې لعنتی شو شیطان په جړا شو. دویم نمبر کله چې د جنت نه ځمکې ته راکوز شو شیطان په جړا شو. دریم په هغه موقع باندې شیطان جړلیو چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف اوری او فرمایلا نو د حضور علیہ السلام په ولادت موقع کې شیطان لعین په چغو باندې جړلیو. سلورم هغه موقع کې شیطان جړلیو چې کله د قرآن عظیم الشان سورت فاتحه نازل شوا نو شیطان په چغو باندې جړلیو. خلاصه و نچوڑ دادی چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش باندې شیطان خفه شوی او جړلیو. د دنه علاوه د شیطان نه علاوه د رب ذوالجلال تمام مخلوقات د حضرت رسول الله علیہ السلام دنیا ته پراتلو باندې د خپل وس مطابق د خوشاله اظهار کړو. نن سبا مومنان مسلمانان د حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشقان د حضور صلی اللہ علیہ وسلم چې د ربیع الاول شریف په میاشت کې دنیا ته آمد او تشریف اوری کړی وه. په دغه سلسله کې مومنان مسلمانان د یو زبردست پروګرام انعقاد کړي چې په هغه پروګرام کې د رب ذوالجلال د عظیم کلام تلاوت کیږي او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفات او کمالات په نثر کې هم بیانېږي او په نظم کې هم بیانېږي. ډېر هغه د شیطان د نظریې پیروکارانم بیا په داسې ورځو شپو کې راپاسي او د حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم صفات او کمالات چې کم محفل کې بیانېږي بیا په دغه عید میلاد النبی پروګرامونو باندې قسمه قسم اعتراضات کوي. 2 ورځې وړاندې ما تم خپلو دوستانو د دې پېښور یو نامعلومه مولا دی چې دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سسٹم په دې باندې آنلاین مفتی باندې یادېږي. هغه هم د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیہ وسلم په محافلو باندې اعتراضات کړو او بیا یې دا ویلو که چاته د دې جوابونه ورځي نو هغه د خپل جواباتو کې زه وایم دا د رسول الله علیہ السلام سره د عشق او د محبت نه ډک پروګرامونه دي او په عشق او محبت باندې څوک دلیل نه غواړي. که څوک په دلیل غواړي د دنیا دلیل دی په دې باندې. اول نمبر اعتراض دا دی چې عید میلاد النبی صلی الله علیہ وسلم په کولو کې ثواب دی او که گناه ده. نو وی دا سنیان بتا ته وی چې په دې کې خو ثواب دی. نو چې ثواب دی پکې نو حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا
د دې ثواب علم که نو دی به وایي چې د دې علم ورته چې رسول الله علیه السلام ته د دې پروګرام د ثواب کولو علم نو حضور علیه السلام خپله زندګۍ کې د میلاد النبی جلسې د هجرت نه مخکې څومره کړي دي او د هجرت نه بعد څومره کړي او صحابه کرامو ته د میلاد النبی د جلسې د اجر او ثواب علم که نو که علم ورته نو صحابه کرامو عید میلاد النبی محفل کړي او که نه دی کړي خلفای راشدینو صحابه کرامو محفل میلاد انعقاد کړي او که نه دی کړي او څو کرته کړي دک شان تابعینو دا پروګرام کړي دی او که نه دی کړي تبع تابعینو دا پروګرام کړي دی او که نه دی کړي داسې یو د دې یو مشهور او زوړ اعتراض دی په لاره کې هم خلکو ته کوي او په هر ځای کې دی دا اعتراض وړاندې کوي نو زه وایم کم اعتراض چې په کم نهج او طریقه باندې ته کې په اهل سنتو باندې دومره بیا زمونږ هم دا حق دی چې ستان هم دا تپوس وکړو اول نمبر ته چې کوم اعتراض د میلاد النبی په جلسه باندې کې دک اعتراض هم په دک نهج باندې زم ستا په سیرت النبی باندې کول شم ځکه چې تاسو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس کوي تاسو د سیرت النبی کانفرنس سره څومره محبت ته او څومره عقیدت ته اول نمبر تاسو چې دغه پروګرام کوي نو تاسو باندې د الله جل جلاله انوارات نازلیږي او کنه نازلیږي ځکه تاسو پکې ذکر رسول کوي نو چې ذکر رسول پکې کوي نو انوارات د باری تعالی نازلیږي او کنه نازلیږي دویم نمبر کم ځای کې چې ذکر رسول کیږي د الله جل جلاله انوارات وریږي اکه رب ذوالجلال د مصائبنا د مصیبتونو نه لرې ساتي او د رب ذوالجلال رحمتونه وریږي او تاسو د دک سیرت النبی کانفرنس دعوت ورکولو ته هم جایز وایي تاسو د سیرت النبی کانفرنس جوړولو د پاره د خلکو نه چاندیم اخلي دک تم جایز وایي او زتانه تپوس کم مروج سیرت النبی کانفرنس چې تاسو کوي په دې باندې اجر او ثواب ملاویږي او که نه ملاویږي که اجر او ثواب په ملاویږي آیا رسول الله علیه السلام سیرت النبی کانفرنس د دې اجر او ثواب علم مبارک ته که نو که علم ورته اوس راته تو وایا چې رسول الله علیه السلام د سیرت النبی کانفرنس د هجرت نه مخکې څو پیرې کړی دی او بعد کې ته څو پیرې کړی دویم نمبر صحابه کرامو ته د سیرت النبی کانفرنس د ثواب علم وو که نو کم صحابی سیرت النبی کانفرنس کړی دی خلفای راشدینو کړی او که نه دی کړی د ثواب پته ورته وا او که نه وه ثواب پته ورته وا د خلفای راشدینو نه کم یو خلیفه راشد د سیرت النبی جلسه کړې ده آن تر دې کم یو تابعی د سیرت النبی کانفرنس جلسه کړې ده او بل تبع تابعینو کې کم یو کس د سیرت النبی کانفرنس انعقاد کړی دی آن تر دې په خیر قرون کې کم یو شخصیت د سیرت النبی کانفرنس کړی دی کم جواب چې دلته کې تکې اکه جواب زما د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د جلسیم دی بیا محترم ناظرینو دی بیا دلته کې د عوامو دوکه کولو دپاره یو تاویل پیش کړي چې مونږ خو سیرت النبی کانفرنس ته بعینه دین نه وایو نو زه وایم چې ته ورته دین نه وې نو دا ته بېدیني بیانې دویم نمبر اعتراض د دې نام نهاده دیوبندی او حقانی دا دی چې تاسو په 12 ربیع الاول شریف باندې خوشحالي مناوئ او په 12 ربیع الاول باندې خود حضور علیه الصلاۃ والسلام وصال شوی دی وفات شوی دی او 12 ربیع الاول باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په 12 ربیع الاول باندې د پیدایش قول یو کتاب کې نشتا او 12 ربیع الاول باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام وصال او وفات
ټولو کتابونو لیکلي. زویما حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش په 12 ربیع الاول شریف باندې دا اکثر کتابونو ټولو مورخینو د 12 ربیع الاول شریف د پیدائش لیکل دي. حالانکه دلته کې ستا دا قول د جمهور مورخینو د قول خلاف ته تر دې ستا د دیابنو د قولم خلاف لګي. ځکه ستا اکابرینو په دې باندې قول کړی دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام په 12 ربیع الاول شریف باندې حضور علیہ السلام دنیا ته تشریف اوری کړی دا. اول نمبر ته کتا سو سره په حوالې نو کتاب پیش کا. زویم حواله نه حواله وورا. نمبر نشر الطیب فی ذکر النبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 22 نمبر صفحه دا. او دا اشرف علی تهانوی الدیوبندی په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش میاش هغه د ټولو مورخینو اتفاق دی چې هغه د ربیع الاول شریف میاشت ده. اشرف علی تانوی وی په تاریخ کې 2 اقوال دي، یو 8 ربیع الاول دی، یو 12 ربیع الاول شریف دی. دا یو حواله چې 12 ربیع الاول شریف د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش دی. دویم نمبر حواله اغم ستاسو د کورنا د مولوی مفتی محمد شفیع عثمانی الدیوبندی کتاب دی. د 5 دیوبندیانو تقاریض په موجود دی. اشرف علی تهانوی په دې کتاب تقریض کړی دی. ستاسو مفتی اعظم عزیز الرحمن په دستخط کړی دی. انور شاه کشمیری الدیوبندی په دستخط کړی. حسین احمد مدنی دیوبندی، اسعر حسین محدث دارالعلوم دیوبند دم په دې کتاب باندې دستخط کړی دی. څه دستخط په کړی چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرت ذکر کړي او دا سیرت ته درست ویلې. هغه کې محمد شفیع عثمانی وی مگر مشہور قول 12ویں تاریخ ہے، مگر وی مشہور قول اگر 12 ربیع الاول شریف ته اور اس پر اجماع نقل کر دیا او پدی باندې د مورخینو اجماع را نقل کړي دا 12 صفحه باندې. دریم نمبر حواله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د 12 ربیع الاول شریف د پیدائش متعلق مدارج النبوت د حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 34 نمبر صفحه کې فرمایي چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش په حق لباندې د علماء کرامو د مورخینو ګڼ شمیر اقوال دي. اول نمبر 12 ربیع الاول، دویم نمبر 2 ربیع الاول، دریم نمبر قول 8 ربیع الاول او بعضی مورخین وی چې 10 ربیع الاول. لیکن پہلا قول شاہ عبدالحق سے فرمائی لیکن اولنے قول یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور اور اکثر ہے. وی 12 ربیع الاول د حضور علیہ السلام د پیدائش روز وی دا قول زیاد مشہورم دی او اکثر قول دا دی. او مخی مبارک فرمائی ستاسو غنتا اہل بدع ندی، مبارک فرمائی اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے اور پدے باندے دا اہل مکہ والو عمل دے. ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں. میلاد شاہ عبدالحق سے بم پڑھاو کڑے دے، اغم کڑے دے. ستاسو غنتا اہل بدع ندی. او بلتوے چھ 12 ربیع الاول باندے دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال شوی دی، وفات شوی. نو زویما اے دیوبندی صرف اسمی عالمہ، زویما تدخپلو اکابرین و اسلافنا مخالف روانے، الٹا روانے. اکابرین دی یو سوئی تب اخپل کمرہ کے دنن ناسی تب بل سوے. ستا اکابرین سلی کلی دی امدک کا کتاب سیرت خاتم الانبیاء دا مفتی محمد شفیع عثمانی پدغ کتاب کی وئی کم مورخینو چې 12 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د وصال تاریخ لیکلے وی دک کاتب غلط شوی د 2 پزے باندې 12 لیکلے دا د کاتب غلطی دا. او مولوی محمد شفیع عثمانی وی دیم د ځان نه دا خبره نه کوي تا ته د خپل اسلاف کتابونه معلوم نه دي بلکې دم حواله د ابن حجر اسقلانی علیه رحمت د کتاب ورکړی دا
چې د بخاری شریف شرح لیکلی فتح الباری پاغی کې په دې موضوع باندې یو طویل باس کړی دی او خلاصه داوا د حضور علیه الصلاۃ والسلام وصال په 2 ربیع الاول باندې شوی دی نه په 12 ربیع الاول باندې او کم مورخ چې د 12 ربیع الاول کول کړی دی وی دا د کاتب غلطی ده. بل یو اعتراض دام کړی دی چې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پروګرامونو تتلل دا ګناه ده. کم سړی چې میلاد النبی پروګرام ته لړ شي نو دک کس ګناهګار دی. زویما ستا سیرت النبی کانفرنس اگرچه یوسف لدیانوی وی سیرت النبی کانفرنس کولم بدعت تی ستاسو خپلو اکابرینم بازو ورته بدعت ویلی اغی تتلل اجر و ثواب ملاویگی. د میلاد النبی چې د حضور صفات او کمال پکې بیانیږي اغی تراتل انسان پہ گناهګاریږي. س جواب چې ته په سیرت النبی کې اک جواب بیا زدلتم کوما. زویما ستا کابرین او زمون اسلاف اغی دا کول نه دی کړي ځکه د اکابرین دیوبند اساتذونا د اکابرین دیوبند پیرانو نا یو سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله مهاجری مکی علیہ رحمت د میلاد النبی د جلسې متعلق فرمائی دا نه وای چې دې ته مزه ګناه ده بلکې څه وی مشرب فقیر کایے ہے. وی د فقیر مشرب دادے کہ محفل مولود میں شریک ہو دی وی زپا محفل مولود کی شریک کے گما زپا کی شرکت کوم صرف شرکت نکوما دا صاحب غوی میلاد شریف جلسو تتلل انسان پی گناہگاری گی او د دی استاز د دی پیر و مرشد دا کابرین دیوبند پیر صاحب سے وی بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر وی زچ محفل میلاد تزما وی زید برکات نہ ڈک یو مجلس گنما زکا ورزما او بیا مخ کی خپل وی منعقد کرتا ہوں زخپل محفل میلاد انعقاد پخپل باندم کو. دا صاحب مخ کی لکی پدی کلیات امدادیہ کی کہ بعض محافلوں کی غیر شرعی امور و کارونه کیږي نو دغه بعض محافلو د غیر شرعیو په وجه باندې ټول محافلو د میلاد شریف ته ناروا نسبت کول وی دا انصاف نه دی نو د دغه فتوا باندې تب انصاف شوی. دویم نمبر د مولوی اشرف علی تهانوی امداد المشتاق ته د په خپل کتاب کې 52 نمبر صفحہ باندې لیکلی فرمایا کہ مولود شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں وی میلاد شریف کو تمام اہل حرمین والا کئی اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے. وی منگ دا پارا دا حجت و دا دلیلم کافی دے چہ حرمین شریفین والا علماء کرام کئی عوام کئی خلق کئی چہ حرمین شریفین کئی وی زمونگ دا پارا دا دلیل کافی دے. درہم نمبر حوالہ پدے باندے دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 605 خوے میلاد شریف تے چسوک لڑشی دا انسان گناہگار دے تا دا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نہ خپوئے گی دیکھو پا خپل اخبار الاخیار کتاب کی صفحہ نمبر 605 کی وی زما یوم دا سی عمل نشتا چیزے دا رب ذوالجلال دربار کے پیش کما مگر یو دا دے حقیر و دا دے فقیر دا سی عمل دے چی دا رب ذوالجلال پا دربار کی دا فقیر دا پارا دا نجات ذریعہ دا اغدا چیز دا محفل میلاد شریف پا پروگرام کی ز شرکتو کم او دا حضور علیہ السلام پا ذات اقدس باندے پا ولاڑ باندے صلاة سلام ہوئے ما نو تانا تپوس کو ما تچوے دا عمل بدعت تے نو آیا دے محدثینو دا بدعت دا رب ذوالجلال دربار کی دا نجات ذریعہ گرزی آیا بدعتم دا نجات ذریعہ گرزی اس تخپوئی گی کہ دا دمر اکابرین دا خپوئی دو دا محفل میلاد شریف پا دے پروگرامونو باندے دی دا اعتراضات تو ولی کئی دا دے نچوڑ او خلاصہ دادا اگا پروگرام تا دی جائز ہوئی چی دا دی دا اکابرین و صفات او کرامات پا کی بیانی گی ہر اگا پروگرام چی پاگی کی دا علماء دیوبند کرامات و مقام نذکر کی گی خواہ غد دا حضور علیہ السلام دا کمالات و معجزات و تذکرہ ولی نوی اکا پروگرام با بیا بدعات زکوی چی دا علماء دیوبند تذکرہ پا کنی رب ذوالجلال دی منگا دا دکا علماء سونا پخپل بزامان کیوں ساتی اور رب ذوالجلال دی منگا و تاسو تا دا حضور پاک
صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم عشق او محبت او د حضور سره وفا تر آخره پورې نصیب